در محترم مسلمانانو نن یو بهترین ورځ ده او بهترین وظیفه اسانه سبحان الله وبحمده. دا وظیفه تاسو ان شاء الله نن وکئ. نن د غټ اختر عظیم الشان ورځ ده او په دې ورځ باندې مونږ همیشه دپاره په غوښو کې اختی په خوشحالو کې، لیکن کم انسان چې د غوښو نه بالاتر دا وظیفه وکړه صرف 300 فیرې محترمو، دله الله جل شانه یو عظیم الشان حاجت پوره کوي او یو عظیم الشان فیره د انسان ته حاصلیږي چې د هغې په وجه باندې په قبرونو کې تمام مسلمانان چې کم وفات شوي دي هغه هم درته دعاګانې کوي. نو چې تا ته په قبر کې خلک دعاګانې کوي نو محترمو نو دا ممکنه خبره ده چې انشاءالله الله تعالی په دې ورځ باندې زما او ستاسو حاجت هم پوره کړي د دغې مردګانو په برکت سره. لہذا صرف 300 فیرې ویل دي نو دا وظیفه ده سره 300 فیرې نن ورځ وکئ، د ماسخوتن د مونځه پورې د ماسخوتن نه د تهجد پورې هر ټایم چې کوئ نن ورځ یې وکئ، سبا یې مه کوئ، بل هر ورځ چې کوئ خو که نن هم وکړه نو ډېره زیاته او بهتره وي. دغه مردګان به هم تاسو ته دعاګانې کوي. ګوره زموږ ډېر خویندې وروڼه زموږ ډېر مسلمانان په دغه قبرونو کې پراته دي، هغوی منتظر دي چې زما رور زما خور زما نوسی زما نوسی زما رشته داره به په ما پسې لږه وظیفه وکړي، څه به ووایي ما پسې به روبخي، نو د هغې په وجه به الله تعالی هغوی ته هم ډېر برکتونه ورکړي او تاسو ته به هم ډېر ثوابونه درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، تاسو ته د ډېر زیات مبارک وي د لوی اختر دا خوشحالیانې دا قربانیانې دی الله تعالی ستاسو قبول کړي، دا وظیفې دی الله تعالی ستاسو قبول کړي. الله تعالی مو اوږده زندګي د صحت او عافیت والا نصیب که او الله تعالی مو حامی او ناصر مددګار شه. محترمو هر ځای کې چې خوشحاله او باد اوسئ او الله تعالی دې ستاسو دا قربانیانې او دا اخترونه قبول کړي. نن د خپلو ماتحتو دپاره د خپلو هغې خویندو وروڼو دپاره کوم چې وفات شوي دي د هغوی دپاره بهترینه وظیفه تاسو وکئ نو الله تعالی به تاسو ته هم ډېر ثوابونه اجرونه درکړي او دغې مردګانو ته به هم الله تعالی اجرونه ورکړي. بل دا چې کیدی شي ممکنه خبره ده چې نن ورځ زمونږ حاجت هم پوره شي، ځکه که مونږ الله تعالی وایي ته زما مخلوق رحم کوه زه په تا رحم کوم. نو دا په قبرونو کې چې لاندې پراته دي دا د الله تعالی مخلوق دی، په مخلوقو کې اشرف المخلوقات مخلوق دی چې الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی. دغې مسلمان دپاره او دغې مسلمانې دپاره چې ته نن دا وظیفه وکړې او هغوی ته د دې ثواب وروبخې نو ممکنه ده چې الله تعالی فرمایي زه په تا باندې رحم وکړم. نو انشاءالله چې نن به موږ باندې الله تعالی رحم وکړي. نو داسې کار وکړه چې هر وخت کې دا وظیفه تاسو کوئ نو دا خامخا وکئ. 300 فیرې سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، صرف 300 فیرې دا وظیفه تاسو وکئ چې هر وخت یې کوئ. د هغې نه پس د دې ثوابونه تمام اسلام چې څومره مسلمانان دي مردګان دي د آدم علیه السلام نه واله تر دې زمانې پورې قیامته پورې دوی ته وروبخئ، دوی روحونو ته جناب محمد رسول الله سلم ته وبخئ، صحابه کرامو ته تبع تابعینو ته امت ته د دې ثوابونه وبخئ. نو ستاسو د برکته به هر قبر ته علما کرام فرمایي چې زر نوره الله تعالی ورکوزي. او کله چې دا انسان وفات شي دا کومه وظیفه چې په نن ورځ وکړه نو بیا د قبر ته الله تعالی زر نوره ورکوز کړي. نو محترمو موږ خو مړه کېږو که نه ژوندي به یو ټول عمر، نو ټول عمر به موږ ژوندي نه یو ښه موږ له به هم مرګ راځي. الله تعالی دې زموږ مرګ په اسلام باندې راولي. نو انشاءالله زموږ هم پیدا ده، مردګانو هم پیدا ده او د ډېره فیره ده هغوی د ځکه هغوی زموږ دپاره هغه داسې ما او تا ته محتاج دي. لہذا هغې محتاجینو دپاره چې کوم په قبرونو کې د هغوی دپاره انشاءالله دا وظیفه وکړو، هغوی روحونو ته وروبخو، ډېر به الله تعالی هم خوشحاله شي او دغې خوشحالۍ په بدله کې به الله تعالی انشاءالله زموږ حاجتونه پوره کړي. الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه، الله تعالی مو کامیابي او کامرابي نصیب کړه دوه جهانونو. او موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو. مدرسې چوټیانې دي او انشاءالله اختر نه پسه مدرسې ته بیا سټارټ کېږو، تاسو ته به وظیفې کوو، تاسو ته به نوافل کوو او تاسو ته به انشاءالله هر قسم دعا